نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. محترم مسلمانانو، یو اهم خبره زه تاسو ته پیش کول غواړم، او هغه دا ده چې نن سبا د قربانۍ مسلې داسې نه چې انسان خبر نه دی. هر چاته پته ده، الحمدلله مونږ مسلمانان یو، ځای په ځای باندې چې کوم دی په دې علاقو کې الله پاک دین خور کړی دی، هر چاته پته ده. خو بیا هم د غفلت زموږ دومره انتها د محترمو، دا خبر غور باندې دا خبره چې کوم دی مونږ واورو. ګوره قرباني که یو نارینه دی او که زنانه ده، خو چې د هغې مال 52 تولې چاندۍ ته رسي، په ده باندې قرباني چې کوم دی واجب ده. نن سبا محترمو د هرې زنانه سره الا ماشاءالله داسې به ووایو یو نیم زنانه نشو ویلی، نور د هرې زنانه سره چې کوم دی د هغه سره به خامخا توله 2-3 داسې پسې اخوازه، خو دا توله نیمه خامخا د هر چا سره وي، او دوی دا خیال چې په موږ باندې قرباني نشته. نو محترمو چې یو زنانه ده او د هغه سره دومره چې کوم دی هغه توله خواوشا ده، نو دا لړې چې کوم دی د 52 تولو د چاندنې چې کوم دی اوړي، د هغه سره لږې پیسې د خپلې او توله د ورسره 2 دي، په دې باندې قرباني راځي. او معاشره کې مونږ ګورو داسې ډېرې زنانه دي، د هغې سره به تولې د چا څه به 2 چا څه به 3، او دغه سوچ یې کړی چې دا خو 1.5 تولې نه دي. محترمو په سرو زرو کې چې کوم دی 1.5 تولې چې کوم دی موجود کېدل، دغه د هغه چا لپاره دی چا سره 1 روپۍ خپل نه وي، هېڅ ورسه هم نشته، بیا خیر دی 1.5 تولې سره چې کوم دی سره زر هغه پکار دی. که چا سره خپل څه ناڅه پیسې وي، نو بیا که نن سبا 1 تولې په هغې باندې قرباني راځي، نو په کور کې به څه چلي کورونو کې 4 زنانه دي، 5 دي، 6 دي، په دوی باندې قرباني راځي، او هلته په کور کې څه وکړي، دوی به چې کوم دی 1 حصه نو قربانۍ کې به د کور نه چې کوم دی مشر دی 1 حصه به کې وکړي، دا ټول کور نه شول. ګوره محترم په دې باندې خلاصېدل نشته چې مونږ چې کوم دی 1 حصه دی په هغې کې وکړو او په دې باندې به زمونږ قرباني کېږي، بلکې د هرې زنانه او که هغه سړی دی، د هر یو چې کوم دی چې کوم صاحب نصاب دی، په هر یو باندې ځان قرباني پکار ده. نو که هغه زنانه ده او که نارینه دی، نو محترم په دې سیز کې زموږ ډېر غفلت دی. ښځې چې کوم دی بلکل ځان ننګاره کړي، خاوندان یې ځان ننګاره کړي، د کور نه به چې کوم دی 1 حصه وکړي. محترمو هر زنانه نه د دې خبرې احتیاط پکار دی. که چا سره چې کوم دی نن سبا د 52 تولو چاندۍ قیمت وي، نو ما درته ویل چې هغه نن سبا که چا سره 1 توله 100 زره هم وي، عام طور باندې لږې پیسې ورسې په هغې باندې هم راځي. نو دې کې چې کوم دی سستي نه ده پکار، چې الله پاک تعالی څه درکړلي په هغې کې سستي مه کوه، خامخا چې کوم دی د هغې شکر ادا کړه، او قرباني چې کوم دی کول پکار دی. نو زنانه له په دې خبرو کې خاص کر زنانه دي کې ډېر غفلت کوي، چې غفلت موږ په دې کې نه کوو. خاوندانو له هم پکار دی چې په دې کې د زنانو چې کوم دی د هغې طرفه هغوی قرباني وکړي، هغې ته ووایي چې قرباني خامخا وکړه شي، سستي دې نه کوي. د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي: من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. چې څوک طاقت لري چې هغه قرباني وکړي، د قرباني طاقت لري، او بیا هم هغې قرباني ونه کړه، نو نبی علیه السلام فرمایي فلا یحضر مصلانا، دا زموږ چې کوم دی عیدګاه ته نه راځي. څومره سخت وعید دی. نبی علیه السلام وایي دا انسان زموږ عیدګاه او مانځلې بیا دې نه راځي. هر سړی په اختر کې چې کوم د اختر مانځلې بیا رامنډې وایي او قرباني به نه یې کړې، په قرباني کې به سس کېږي. نو محترمو کوشش پکار دی چې قرباني وکړی شي په صحیح طریقه باندې، په هغې کې موږ سستي ونه کړو، په چا باندې چې راځي چې هغه انسان په قرباني کې خامخا شرکت وکړي. الله رب عزت موږ له په دې خبرو باندې عمل کو توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ.